بچی دا راته ووایه چې د پلان نه بغیر اختر څنګه تیریږي نن د اختر وړومبۍ ورځ څنګه تیریږي مور دا راته ووایه چې د اختر وړومبۍ او ستا د زوی درېیمه ورځ ده څه محسوسیږي درته بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر شیما آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا ناظرین آج میں پشاور اور پشاور میں یہاں پر اصحاب بابا روڈ پچ گئے یہاں کا نام ہے یہاں پر میں موجود ہوں اور عید کا پہلا دن اور یہاں پر ایک بھائی شہید ہو چکا ہے اس کا تیسرا دن ناظرین یہ پروگرام میں پشتو میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میں ڈونیشن یا فلاحی کام کے لیے نہیں کرنا چاہتا اس میں کسی سے ڈونیشن نہیں مانگنا چاہتا لیکن ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں ظالم کے خلاف اس پولیس والوں کے خلاف جو یہاں پر تانے کا نام ہے سوکنو اس میں جو پولیس ہیں بہت غفلت کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے پولیس ایک مثالی پولیس ہے یہ بات سچ ہے لیکن کچھ پولیس کی وجہ سے ملک سعد جیسے پولیس افسروں کو بدنام کر رہے ہیں کچھ پولیس ایسے ہیں کہ رشوت ہو رہے ہیں اگر یہاں پر ایک لاش 3 دن گاڑی میں پڑے ہیں مین روڈ پہ وہاں پر 24 گھنٹے کے دوران پولیس کا گشت تو بننا چاہیے اگر پولیس گشت نہ کرتے مین روڈ اور یہاں پر جو اس کے ساتھ موٹر وے بھی نزدیک ہیں تو پھر اگر ایک گاڑی 3 دن 72 گھنٹے ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے تو وہاں پر یہ گاڑی دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتے کیا پولیس کہاں گئے اس ٹائم پر ناظرین میری گزارش ان ایماندار پولیس افسران سے ہیں کہ ایسے پولیس والوں کو یا تو ڈیوٹی سے فارغ کر دو اور یا یہاں پر ایماندار پولیس والوں کو لے کے آئیں کیونکہ سوکنو تانے پہ جو ایس ایچ او ہے وہ بہت غفلت کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو میں یہ پروگرام باقی پروگرام میں پشتو میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اس بھائی کے لواحقین یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بچے ہیں تو جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عید کی خوشی پر بہت لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن اس گھر میں خوشیاں نہیں غم ہیں تو یہ پروگرام میں پشتو میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین پشاور کے پچ گئے یا زینم دی اصحاب بابا روڈ سر نږدې دی دلته کې راغلی ما څنګه تاسو شروعات وکړو یو مور د جاړي او د غم یو سناټه ده په دې کور کې نو صرف د هغې مظلوم لپاره د ظلم چې کم ظالمانو کم ظلم کړی دی د هغې خلاف آواز اوچتولو لپاره راغلي یو نو زما ټولو سوشل ورکرو ته دا خواست دی چې د دې کور سره اوږه په اوږه ودرېږئ او د دوی لپاره آواز اوچت کړئ نو زه د هغې مورجان نه یو دوه پوښتنه کوم السلام علیکم مورجان وعلیکم سلام تاسو نه مدد غواړم زه به ډېر غریب دی او ډېر بېوسه او هېڅ بې ځایه نه مړ کړی نه مې دښمني شته نه مې جنګ جګړه شته دې مالت کې تپوس که چا سره رفله مې نه دي کړي او زه مدد تاسو نه غواړم زه ډېره غریبه فقیره مورې مدد به مونږ د الله نه غواړو په سترګو لاندې مه ګوره تاسو په سترګو معذوره یې که نه دا راته ووایه چې دا ستا مشرې زوی و زما مشرې زوی و دا که ورپسې دی بل ورته ده څو زامن لرې ماشاءالله 10 بچي مې له خیره وړي دي یو نن مې شپږ لوڼه دي دا 3 مې زامن ښه مورجان دا راته ووایه چې لکه ستاسو دښمني خو نه وه که قسم کیس مې شته دی بس زما زوی د اتوار ماښام د ما د ماشومه لور واده شوه نسو هغې نه یې روټۍ کړې وه چې روټۍ وشوه خلک لاړه دې لاړو حجره یې جوړه کړې ده وبه یې ویني
هغه حجره کې کېناستو دې کې رګنالو چې د ورسره خبرو کې د بل زما ډېر یاران دوستان دي که نه دې راغلو ظالمان ولا راپاسې نو بیا ورشکه مړ کړی دی مورجان څه پته لګي چې چا وجلې دی چا شهید کړی څه پته یې لګي نس بیا ماته ته معلومات نشته د ده سره به څه پیسې میسې به ورسره وي نو پیسې به له دوکاندارۍ کار یې ونو او دا رس بیا چې بیا رانه مړ کړی دی په موټر کې د غیر شیشې راښکته کړي دي نو د پیجګلو له کوره په دې 2 شپو کې نه دی او لکه دا تصویران چې دی نو دا لکه موږ ته اکثر فیسبوک او یوټیوب باندې چې موږ ورکوو نو موږ ته لږ منیت دی خو تصویران یې ما وکتل ډېر زیات د الله شی ډېر زیات خراب کړی دی خراب کړی دی واړه راته پاتې شي او دوی خو ډېر لوی کمال وکړه او ستا د ما په نوړو مې دوی که په روټو او بیا مې ورسره مهنت مورجان دا راته ووایي چې پولیس راغلي ستاسو مدد یې درسره کړی پولیسو تپوس کړي تر اوسه پورې نه پولیس نه دی راغلی نن ستاسو د زوی 3 ورځ د پولیس بالکل نه دی راغلی بیا هغه هلته چې موږ ته خوا باده لاره ده او اوس هم زما مخکې پولیس پې لاړو ګشې پې وکړو زما د پلار 3 ورځې د دا نو څوک نو چې دې تپوس یې کړی په خوا کې ورسره تانه ده او موټروی د 24 ګنټې پې پولیس ګرځي که موبایل پې نه ګرځي موټروی والا خو پې ګرځي که نه دي دا پرچول سره پړی دی نور څه نه ولا ستا پلار څنګه شهید کړی دی مطلب ډز باندې چاقو باندې زما پلار که مې د هلي وړه به یې شته مو چې زما ډېر په بد حال یې شهید کړی اول یې شاته نه ویشتې دی په سر بیا دې ځایونو کې ټول ویشتې دی بیا ورته مخ ته توره ګوته یې اچولې ده د لاس یې وله مات کړی دی او بیا یې پانسي کړی دی بیا مخ نه وله پلوته وکړی دی مونږ پېژندو هم نه چې دا زموږ پلار دی که څوک دی دا ګړی مې ولوس وروړې دا کبرکن سړی و سپلی مې ولوس وروړې زموږ پلار ډېر په بد حال مړ کړی دی پړسېدلی او بیا ګاډي کې بند کړی و 2 ورځې 3 شپه په 3 شپه موږ ته میلو شو 2 بجې دې ته میلو شوی دی او څنګه داسې ما واورېدل لکه چې دا چې دی نو ښه وي نو تاسو ور ورسېدلی بس چې 15 منټ وو تاسو څنګه پته ولګېدله موږ ته داسې پته ولګېده چې زموږ دا ترو د ده یو ملګری دی سوکانو تاڼې باندې د تیارینګ وکړو چې ستا د مشر ورور ګاډی ولاړ دی او یې کې مړی دی د ما ترنګ وکړو چېرته یې بچی دی ته مې کاکا روژې ماتې چې وشو دی تلو دوکان ته ته مې دا پلار مې څه پته نه لګي ځو تاڼو کې یې ګورو ده ویل لږ صبر وکړه دوکان نه راشم بیا به خیر دی څه چلو کړو اسانه ده څه وړه خبره نه ده ده بیا ما زه رینګ روډ باندې روان وم ویمل منډۍ سره رینګ روډ ته په دې روان وم د ما پسې رینګ وکړو چېرته ما ورته مې زه پلار پسې هغه پیدا شو سوکانو تاڼې کې دی مې زه سیټ پوی چې زه دلته لاړم بیا کبوتر چوک ته ورسېدم د ما ته رینګ وکړو هلته پولیس والا کور دی د ده ملګری هغه زه وله ورغلم چې وله ورغلم د ما ته تصویر وښودو وایي ته وګوره دا خو دی نو پلار خو پلار یي که پلار هر څومره پټ شي نو پلار خو پلار یي مې دا د ما پلار دی چې څنګه مو وکړو زه بېهوشه شوم رالاړه شوم زما د پلار یې دونه بد حال کړی ده خو د چا مرسته غواړم نه باسو کوم ورور چې شهید شوی دی د دې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ مونږ دا وایو چې زه خپل ځینې کور ته تلم چې رالم د یو ور لرې کړی و دا بل ګیټ یې لرې کړو ما ورته ضرور الله چېرته ځي ده وویل چې یاره زه 20 منټو کې راځم ټایم څو ټایم داسې په کم لس وي سهار که نه شپې ټیک شوله ښه بیا هغه نه چې دغه شوم دلته حجرې ته رالم دا مشر ناست و ده ته مې څه وي ما ته یې ویل چې 20 منټو کې زه راځم دې کمرې ته ننوتو موبایل باندې خبرې وکړي او هغې نه پس راووتو ویل چې زه 20 منټو کې راځم ښه د هغې نه پس بیا بس او دې تللی دی بیا 3 ورځې پس دې پیدا شو جي په دې وخت رجي دی موږ تراونه رالو او چې رالو دلته ما ورته دې رالو د کوټې لمبر ولاړه د کوټې ته ننوتو وی خندل کوټه کې دا واده کو چې راته درله بس هغه ټایم کې دی وته ما والا आवाज وکړ چې موټر دې ناستو ما ته خبر اورته چرته دی ول شل مليرو کا راځم تاسو له ما پروګرام کړی روټه بخورو رستو او روټه له وزر رسم او شل مليرو کې راځم لکه پولیس په دې کې مکمل قصوروار دي هغه داسې قصوروار دي چې 3 ورځې په یو مین روډ باندې ګول چوک کې چې دغه ته کې ګاډي ولاړ دی په دغه ځای کې کرکټ کیږي په دې لاره باندې ګشت کیږي چې نن په دې لاره باندې ګشت کی د دې نه مخکې دا 3 ورځې پولیس څه کوله دا غفلت دی دا سستی دی ځکه چې په 24 غنټو کې خو په دې باندې خامخا یو پیره پټرولینګ خامخا دی نو که یو پیره دوی په دې لاره باندې تیریږي ګاډي ولاړ دی دوی به واپسې کې راغلي په بل ورځ به دوی تلو خامخا به یې لیدو خو چونکې اندازه داسې ولګېدله چې د دغه ځای کې دا تاڼه سوکانو تاڼه ده سوکانو تاڼه بالکل ګول چوک او مین روډ ته جی ټي روډ او ورسره نو د دې اندازه داسې ده چې سوکانو تاڼې
چې څومره عمله ده زما په خیال چې دا ډېره په غفلت سره دغه د خپله ډیوټي کوي ځکه چې څنګه 3 ورځې به یو ګاډی ولاړي لاش په پکې پروت وي د هغې په پته هم نه لګي او بیا هم دومره انویسټیګیشن نشته ټیکنالوژي دی وخت کې چې دغلته کې ګاډی ولاړې موبایل نشته نور سره یو شی هم نشته د دې ګاډي د دې نمبر پلیټ نه خو داسې پته لګي ځکه چې اکثر ګاډي په یو ځای ځي الله کې کمپیوټرایز والا ولاړ وي د ګاډي معمولي په هغه ټایم کې پته لګي چې دا ګاډي د چا په نوم دی دا د کم ځای دی لکه دومره ټایم په دې کې تیر شي او په لاوارثو کې دا لاش ښخېږي او بیا چې دی نو دې ته د بل ځای نه اطلاع راځي دی ورځي خپل لاش پیژني نو زه بار وایم چې دا د پولیسو غفلت دی او بیا نن 3 ورځ ده چې تر اوسه پورې دا پته ونه لګېدله پولیس دوی له راغلي هم نه دي چې څه وشو څه ونه شو خو څه به وي چېرې موږ خپل تفتیش جاري کړی دی نو زه سوشل ورکرو ته خاص خواست کوم چې مهرباني وکړئ راشئ د دې کور دا آواز اوچت کړئ ځکه چې نن دا رور دی سبا بل ورځ خو زمونږ په ملک کې بدامنۍ ډېرې زیاتې دي کېږي دا حادثې ډېرې زیاتې کېږي خو د دې روکتام زمونږ یو وړوکې غونډه کې کوشش دی هغه کوشش دا دی چې مونږ به دغه شان د دې مظلومانو سره به ودرېږو او د هغې ظالم خلاف به مونږ آواز اوچتو نو نن د اختر لومبۍ ورځ او د دغه ورور 3 ورځ په دې کور والا باندې به څه تېرېږي دا هغه چا ته پته لګي په چا چې راغلي او خدای دې په هغه چا باندې دا نه راولي چې داسې د خوشحالۍ موقع او خفګان دی ورته پکې راځي انشاءالله امید لرم چې څومره سوشل ورکر دي ستاسو د دې ځای نامه څه ده پجګۍ دې ځای تاسو او د دې دا کور چې کوم دی دا هم د کرایه دی په کرایه پکې پاتې کېږي نو څومره سوشل ورکر دي زما هغې ته خواست دی چې یو راشه دا به هم زما ستاسو په دې وینا کېږي ځکه که دا د یو امیر زوی مړ وی په خدای مې دې قسم وي که د یو امیر زوی مړ وی نن به ډي اس پي خو ډېر لاندې ډي اس پي خو پرېږده وه چې ډي پي او ډي آی جي دا ټول به نن هلته کې حاضر نو څنګه چې د 400 نادر خان د دې سوشل ورک په ذریعه باندې انټرپول راوسته پاکستان ته څنګه به د دې ورور پته نه لګي نن 3 ورځ دا 72 غنټې وشولې د خوشحالۍ موقع په غم کې ورته بدله شوې ده بیا هم پته نه لګي ځکه که د یو سړي دشمن معلوم وي نو هغه ته پته لګي خو د خپل دشمن نه دی معلوم نو دا به څنګه معلومیږي تاسو به راځئ بار به د سوکانو تاڼۍ نوم اخلئ چې دا لاش خامخا د دې انویسټیګیشن زور او شور سره وشي او دوی خپل چې کم قاتلان دي هغه ته دوی ورسي باقي ستاسو ورځ ستاسو همدرد آینده د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان